الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وعن عامر بن سعد بن أبي وقاص أن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال في مرضه الذي هلك فيه: الحدوا لي لهدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رواه مسلم رحمه الله. زما عزتمندو حاضرینو مسلمانانو رونو، الہ العالمین فرمائی ما آیات مبارکہ لستود سورہ آل عمران وی ہر یو نفس سکون کے دا مرگ دے. دا سمر جوندی سیزون چی دی انسانان دی نور دی مگر سامان د دھوکے دے. اے زمونږ استاسو دا سمر مردگان چې مړه کیږي او کم کارونه مونږ ور سره کوو نو دا د شریعت مطابق وي، خو ځینې څیزونه مونږ نه هیر شي نو د هغې سنتو په ځای رسم ځای ونیسي. د دفن مسائل څه دي او سنت طریقه هغې کې څه ده؟ عامر ابن سعد ابن ابی وقاص وی رحمه الله چې د دوی والد سعد ابن ابی وقاص رضی الله عنه چې عشره مبشره کې دی او غلسو کسانو کې اخیرنه شخص د چوفات شوه دی.
د خپل بیماری کې وی چې کومي بیماری کې د وفات شو وی مال بل حد جوړ کړي یو وصیت سو کو مال له حد جوړ کړي ازما په لحد کې کچا خخت کې دی لکه څنګه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د پار لحد او دا غوی په لحد کې کچا خختی خود لشي وي رواه مسلم دا د مسلم شریف حدیث ده وردا دور د صحابه ده او خلقو ته د الله د حبیب غار سه حالات معلوم دي خو بیا د مرګ په وخت کې صحابه خپل پسمندگان وارثانو ته د خیر وصیت کوي چې مال بل حد جوړ کړي او زما په لحد کې به کچا خخت کې دی لکه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په لحد کې داسې شویو اهل علم لیکلي د الله د حبیب په لحد کې نه خخته وي یعنی نه خخته باندې لحد بن شو کستا سو خیال ویرورو په مونږ کې کمزوري او سستی راځي زموږ د یاداش پورې بخلکو کا چخخته د لحد د پاره جوړولې او ضرور وسانتیا شو کچا مچخخت خلکو مهنت پرې خو پخې خخته کې خودل خو ناروا دي دا نور سيزونه که جایز وي خو سنت خو په پاتې شول کنا یک چا د دې په ځای بلاکونه جوړ کړ یو خو په خو سيزونو ضرورت ژوندول وي مړې په خو بلاکونو دیوانه سکای بلکې بلاکونه مشول ناغه سنت خو په پاتې شول کنا نه خخته د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام په لحد مبارک کې خودل شوی وي نګور کمزه کې کله حد جوړیږي لکه رستو مسله ذکر کو نو غوړه داد چې لحد دی وی اگر چې شقی قبرم درسته خو لحد چې جوړیږي زمکه سخت دی نو لحد دی جوړ شي اکزمکه داسې چې نرم ده نو بیا د لحد په زیبانه شقی خبر جوړولم جایز دی نګور صحابي د لحد حکم کو لحد بهتر دی او باز زمکه شګي وی نرمي وی ال لحد نه جوړيږي نو بیا مجبورن سکه شقی قبر به جوړه دا اخیرنه صحابي دي او د دوی جنازم په مسجد نبوي کې شوه ور بهتره خبر دای چې جنازه د جمعات نه باروش حکم مسجد کې وشي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم کړي او صحابه کرام هم کړي د ائمه په افضلیت او غیر افضلیت کې اختلاف وی دا ابوبکر رضی اللہ عنہ جنازه عمر رضی اللہ عنہ په مسجد نبوی کې کړي اپ بزرګونو صحابه خو چا انکار نه فرمایله او د عمر رضی اللہ عنہ جنازه وصیت کړو چې په ما د صہیب رومي جنازه وکي رضی اللہ عنہ او دا جنازه د عمر رضی اللہ عنہ په مسجد نبوی کې شوه او د سعد ابن ابي وقاص رضی اللہ عنہ چې اشرو مبشرو کې اخیرنه شخص ته په وفات په اعتبار د دوی جنازه مشتشوي دام په مسجد نبوی کې شوه نو غره خبر ادا ده چې بار دی وی حکم مسجد کې جنازه وشوا نو دام د رسول الله علیه الصلاۃ والسلام نا ثابت دی دا د مسلم شریف حدیث ہو وان سفیان التمار
دا د کبار اتباع تابعین نه ده او د زمانه د صحابه او د زمانه سره پیوستا دی وی انه را قبر النبي صلی الله علیه وسلم مسنما رواه البخاری رحمه الله دی وی ما د نبی کریم علیہ السلام قبر مبارکه مسنم وکتو اے تسنیم القبر ستوي چې د مړي قبر د اوخ د کوپ پشان جوړ کې یو مسلې ته سوچ کوي دا نه چې په دې منځ کې ولا کوپ جوړ کې د مړي د خونه تر سره پورې به د کوپ پشان وي منځ کې ټوپ کې ورته نه جوړه پوه شوي په دې باندې د مړي د خونه تر سره پورې با د اوخ د کوپ پشان وي دو قسم قبرونه په شریعت کې راغلي یو داسې دنکاچی په شکل دا اوسنی نوجوانان دنکاچم نه پیژني دغه دنکاچوره واجب ختم شو اوبای ته پیژنې دنکاچا تعالی دغه کدا سیوی چې سلور ګوټه خبر دې د دنکاچې پشان د زمکه نه لګوچت ته دام په شریعت کې جائز ده او ثابت ده دویم قسم دا ده چې د اوخ د کوپ پشانی د خپونه تر سره پورې او یو لیشو چتوي یو لیشوي او چتوي نو دا تابعی فرمای و ما د رسول د نبی صلی الله علیه و آله وسلم قبر کتلو او دا د اوخ د کوپ پشانو نو سنت طریقه دا چې قبر دی سوي قبر دی اولی شو چتوي د زمکه نا غره دا چې دا د اوخ د کوپ پشانوي او دام سنت او جائز طریقه دا چې د دنکاشي پشان دی وی مدینه منوره کې بقی کې قبرونه مسنم دي د اوخ د کوپ پشان دي او مکه مکرمه کې قبرونه مسطح دي د دنکاشي پشان دي دواړه خبرې سدي دا درست دي د نبی عليه السلام د بچي ابراهیم قبر دا مسطح اې د دنکاشي پشکلو اپاغه باندې واړو واړه کانی په دې قبر زنه واړو واړه کانی کیږي چې باران ته د اخار نه تختی دام په احادیث مبارکو کې ثابت دي ورش علیه الماء دا یو سنت د موږ استاد سودی ملکونو کې نشتا قبر باندې چې تیار شي او بچړکاول اځ کوم ځایونو کې د اوبو تکلیف هم نشته که تکلیف هم وي د جنور سيزونه خلک راړي نو وبدم راړي چې دا خاور کینی دا مستقل سری سنت دی د نبی علیہ السلام قبر مبارکه باندې مو بچړکاو شوی وی روایت کې اگر چې سندی کلام دی بلال رضی الله عنه یو مشکو براړي او په قبر مبارکه د نبی کریم علیہ السلام چړکاو کې دا د قبر غ سنت طریقې دي چې موږ دا زدکو او دې باندې د عمل کولو کوشش وکړو ابو الحیاج الاسدی وی رحم الله و ما تعالی رضی الله عنه فرمایلیو چې زتا په هغه کار نه مقرروم په کوم چې رسول الله علیه السلام ز مقرر کړو و یو زیروح تصویر بن پریزي مگر هغه ختمه د اسلامي حکومت لاسو کی یو ناروا کار پلاس و ختمول د حکومت اسلامی ذمہواری دا او په خلی باندې د مسلمانانو چې وسوي وي به ضرور داسې مکو د اخلاق په دایره کې دی ورته وي او چت قبر مفریزه مگر د شریعت مطابق برابر وا د شریعت مطابق برابر وا اهل الملک لی
وای کم قبر چې د حد نه اوچت شو بیا پوخ شو بیا باده شو دا د امت د پاره درد سر جوړ دی چرته یو ساده قبر چې د شریعت مطابق وي او ته شخاره د پیو یو لیش دی هغه نه چا طواف کړي نه چا سجده کړي نه چا مرادونه غوښتي نه داغي خاور چا تبرک د پاره وړي خدا قبر چې پوخ شو او دی باندې آبادیو شو اسمر خواري ور سره شو نو دا د امت د پاره د بربادي دو یو سبب جوړيږي بس قبر دی ساده طریقې سره وی دا حدیث دی د مسلم شریف ځکه قبرونه چې د کله نه امت پاخ کړي او په دې آبادی او گنبتونه جوړ کړي نو د دې سره خلکو هغه کارونه کړي کم چې مشرکان او د بوتانو سره وکول طوافونه دي کړي حاجتونه تی غواړي سجدي ولکای نور مرادونو د پاره د لری لری نه سفر ورته کوي د جابر رضی الله عنه نے روایت ہے دی فرمائے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان یجسس القبر دا الله حبیب منع کړي چې قبر دې پوخ کړي شي وان یبنا علیه او د دین منع کړي چې په دې آباده جوړ شي وان یقعد علیه او چې په دې ناستو شي قبر باندې ناستا لکه عام ناست پکې چاویلی چې د قضاء حاجت د فاروق اوله خبره دادا قضاء حاجت وی کنوي په قبر ناست ناروا ناجیز ده په قبر به تکیا نه لګي په قبر به ګرځي نه او په قبر به کینې نه لکه رسو ان شاء الله کو وخوي نو برسیګو چې نبی عليه السلام یو سړي په قبر تکیا والے وا ورته وی صاحب قبر والا له تکلیف مرسوا نو په قبر به تکیا نه لګي په دې بکینه نه شریعت کې د دینه من راغلي دام د مسلم شریف حدیث ته یو حدیث کې راغلي چې سندن صحیح ده صحابی فرمائے رآنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وانا متکئن علی قبر وإذا نبی علیہ السلام وکتم او ما پا قبر تکیا والوا فقال لا تؤذي صاحب القبر ویدی قبر والا لتکلیف مرسوا دا د مسند احمد حدیث دے او اسناده صحیح نو مطلقاً په قبر ناس ناروا ده کله قضاء حاجت د پاره کیږي خو نور ناروا ده بعض خلک قبرستان کې جوارو د پاره کیږي څوک پکې نشي کوي نا خو نورم ناروا ده که اسم په قبر کې ني نو دا خبره درست نه ده ناروا ده دا د مسلم شریف حدیث ده دارنګ ربی مرصد الغنوی رضی الله عنه نے روایت ده دے فرمائی چې رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لی لا تجلسوا علی القبور ولا تصلوا الیہا قبرن بانے کے نیما او دی طرف تموزم مکوئی اے قبر دے نو کتا قبر لمسکے صاحب قبر لبیا خود کفر جوڑی گی او که مزلال کې خو قبر دې مخله دې مزلال کې نو دا کار حرام دې ناروا دې مزد درست نه دې رواه مسلم نو قبر باندې نه ناشته پکار دا او نه د قبر طرف ته مس پکار دې کې اوسره قبر لمس کوي خو خبر ډېره د خطرې دا حکم مزلال کوي او مخله قبر دې نو موز حرام دے او موز نکیگی وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه
قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر رواه مسلم. دا ابو هريرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت دے فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایلی وای چکینی یو پتاسو د اور په سروټ کبانه ناغد د جامع او سوزیما ته ګورای وای او د جامو نه دا خبره د سرمنی سوزول ته ورسیږي فتخلص ایتسلا الى جلده پسروټ ک کیناستو جامع ولو سوزول خبره سوزیدو د سرمنی تراله وی خیر له من ان یجلس علی قبر دا ورته ورد چې په قبر کې پسروټ کې ناستا هغه د ګناه هغه ورته آسان ده او دا خبره د ګناه ده رواه مسلم. دغه قبر باندې ناستا نه پکار دمر لوی گناہ و جرم دے چی پسروٹ کناست تے غورا دا چی جامی مسوزی سرمن تمرسیگی. دے نبی کریم علیہ السلام وفات چکلوشو ند صحابہ کرام و پمنس کی اختلاف راغے چی مونگ دا اللہ دا حبیب دا پارا لحد جوڑ کو او کدوی د پارا شقی قبر جوړ کو. ندی حدیث کې دا سراغلی وای مدینه منوره کې دو صحابه یو بل حد جوړولو ابو طلحه رضی الله عنه لقب او زید ابن سهل الانصاری نومو د بل حد جوړولو او بل صحابیو ابو عبید ابن جراح رضی اللہ عنہ باغلسو کسانو کیو چې د جنت زیر پیشو اغیب لحد والا قبر نه جوړولو نو دوی چې دواړو پسې به خبرو لیګو ایهما جاء اولا عمل عمله چې کوم یو ډمبه راغی بخپل کارو کې الله چې د خپل حبیب د پارس تقدیر کې لیکلو فجاء الذي يلحد فلحد لرسول الله صلی الله علیه و آله وسلم. نو هغه کس مخ کې راغې چې غیب لحد جوړولو نو نبی کریم علیه السلام د پاره لحد والا قبر جوړ شو. ذکر الصبراشی لحد سی ایک قبر دیو کو نستو د اهل علم اختلاف دے بعضی وی د قد عمر دی کته کی سو کوئی سینے عمر سو کوئی نام عمر علاقی مزاج لم قتل پکار دی بعضی سے جډر کته کو بپک روزی بعضی علاقی د زیم وی خود عمر د قبر کته کول چې بدبوئی بار رونزی او د درندگانو نه محفوظ شي دا لازم او فرض دی. دا اهل علم اختلاف دی چې قبر وسمره کته کې نو سو کوئی د بنده د قد عمره سو کوئی د سینې عمره سو کوئی د نامه عمره دوبره چې قبر وکنستو نو بیا به قبله طرف ته د مړي د کې حدود پارا لحد جوړ کې دي ته لحد وای. دا حدیث شرح السنہ کې ذکر کړي امام مالک رحم الله موطا کې ذکر کړي او حدیث مرسل له حدیث مرسل حدیث دے چې د نبی کریم علیه السلام د پاره لحد جوړ شوه نو لحد بهتر دی او اهل علم لیکلي بلکہ نبی علیہ السلام دا سم فرمایلی دا حدیث دے د ترمذی شریف
امام ابو داود امام نسائی ابن ماجہ ذکر کړي امام ترمذی دی حدیث ته حسن وای رسول الله علیہ السلام فرمای الله حد لنا لحد زمون د پاره ده وشق لغیرنا او شکی قبر د پاره د غیر زمونږ ده نګور کوم ځای کې کله حد جوړیږي نو مسلمانان دې د لحد کوشش وکړي اګه کوم ځای کې لحد نه جوړیږي نو بیا بدای شکی قبر جوړی بیا جائز ده اگر چې بهتر کوم ځای کې لحد جوړیږي نو هغه ځای کې لحد والا قبر جوړول دي اکثر علماء کرام دې طرف تلاړ دي چې په کوم ځمکه کې لحد جوړیږي نو لحد بهتر ده او کاغه نه جوړې دو نو بیا با شقی قبر جوړه دا د صندوق رواجب ورکه بار نه څوک مړه راړي هغه مرستو مسله را روانه ده چې نقل المیت څنګه ده بار نه کو څوک راړي خو صندوق مجبورن نه پکلی کی صندوق باندې دومره پیسې لګول او پاغه باندې دومره خرچي کول دا صندوق په مخاوري کیږي دا مړې په مخاوري کیږي نو د مړي په صندوقونو دومره پیسې لګول هغه د پاره دومره تکلفات کول دا د شریعت حکم نه دی دا د شریعت سره حکم نه دی نو لحد افضل او مستحب دی هشام ابن عامر رضی الله عنه فرمای وای نبی علیہ السلام دو خود پرز باندې و فرمایل وی احفروا قبرنا کنای واوسعوا لك فراخ کای واعمقوا لك خته کای واحسنوا خیسته جوړ کای او دفن کای دعا او درې په یو قبر کې ځکه د وحد پرز باندې او یا شهیدان شي اوس په د پاسو او د وحد الله دې موږ ته مدینه منورې له بوزي د وحد په لمن کې غزمکه کانی زینا دا پاره کې قبر کنستل ډیر ګران کار تاسو ګورئ چې کوم ځای کې قبر ګران وي نو سار خلق لاړ شي له غرمه پورې قبر وکړي نو دا په وحد کې او یا قبرونه کنستل سره د دې چې صحابه کرام په جهاد کې زخمی شوی دا ګران کارو نو د الله حبیب چې دای مشقت او تکلیف له قتل نو وی چې قبرونه وکنای لکلاو کولاوي کوي او کته کوي او خیسته قبرونه جوړ کوي ځان ته خلاصوي ما او تاسو دعا درې کسان په یو قبر کې دفن کړي وګوره دې کې د الله حبيب ویلي واعمقوا کته کوي جوړ کوي خو صحت نه دی ویلي نو د علم او فقها او اختلاف راغله امام شافعي رحم الله وی قبر دې دومره کته کې جسمه د سړي قد او قامت ته عمر ابن عبد العزيز رحم الله وی داد ترنامی پوری امام مالک رحم الله وی کتقول له صحد نشتا کتقول له صحد نشتا احناف علماء وی ترسینی پوری دی وی ورن ترنامی پوری دی وی قبر دی یا ترسینی پورے کتای یا دی ترنامی پورے کتای او بنا بر ضرورت دعا او درې په یو قبر کې دفن کول شي که ضرورت وي او که ضرورت ني نو بیا ائمه کرام و یسي دو مړي په یو قبر کې بلا ضرورت دفن کول اهل علم وي مکروه دي اګه ضرورت وي لکه اوس دا ضرورت او یا کسانو شهدا او لقبرونه کنستل ګران کارو صحابه کرام زخمیانمو نویتا سو دعا او درې په یو قبر کې دفن کړي وقدموا اکثرهم قرانا چل کم قبر کې دعا او درې صحابه دفن کوي نو چې چاله قران ډېر یاد دی هغه مخ کې کوي
چې چاله قران ډېر یاد دی نو دې په لحد کې مخ کې کېدی چې چاله دا غنه ډېر یاد دی او ورپسې کوي چې چاله دا غنه ډېر کم دی نو ورپسې کوي دغه دې کې د قران یو سورہ وی فضیلت دغه دا صحابه کرام دي شهدا دي د رسول الله علیه السلام په حفاظت او مرګرتیا کې ورته شهادت ملاو ده بیا وی چې چاله قران ډېر یادونه دې سو کوي الله دې زموږ د قران سره علما او عملا تعلق جوړ کړي او الله دې قران ته د نږدې کېدو د دې د تلاوت مونږ ټول له توفیق راکړي دا حدیث رواه احمد و ترمذی و ابو داود و النسائی رحمهم الله نو د خبر د کتا والی دغه اندازه چون کې حدیث کې اندازه نو راغله نو اهل علم د خپل قول مطابق چا سینې پورې حکم کړي چا د نامې پورې کړي او چا د انسان د قد او قامت پورې کړي د جابر رضی الله عنه نے روایت ته وی زما ترور رالا فاطمه بنت عمرو بن حرام الانصاریہ رضی الله عنها فرض احد باندې نو زما د والد لاش پسور لې وټړل دې شهید شوه چې په خپل مقبرو کې دفن کی بقی کی چرا رشتہ دار او ته قبر زیارت مسان یو احد خلرو نو بس قبا د لاشی د میت د صحابی رضی الله عنه د سورلې د پاسې خچې ویسل ته دفن کی فنادا منادی رسول الله صلی الله علیه وسلم وی اعلان کو اعلان کون کی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ردوا القتلى الى مضاجعهم وی شهیدان چې کوم ځای شهیدان شوی الته واپس کیبل ځای لبه نه وړای نو بس صحابه خو صحابه چې د الله حبیب حکم کو بیا د چا دا وسو ور دې دې کې د مړی د زید منتقل کولو نه منع فرمایله نو باز اهل علم وې دا مختص دي د شهدا او پورې ځکه سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه واقعا تاسو اوریدا د وفات شوه د خپل ځای کې په وادي عقیق کې وادي عقیق یو مبارک وادي دا په مدینه منوره کې ما دا موبایل چا ضرور را پیره کېږي دا بندوي درود شریف وای ټول بیا اے مسله باندې سپويږي کنه سم مسله شروع ده سم مسله شروع ده وای تاسو له ها جی ها مسله څه شروع ده د مړي نقل دیو زه نه بل زه نقل کول شي کنه ویخی کنه نو شهدا مبارک خو من رااله سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه مدینه منوره کې وادي عقیق یو مبارک وادي ده الله دې موږ تاسو حج عمره بوزي نو د مدینی منوري میقات ذل حلیفه چې ورته وي دا په وادي عقیق کې را نو صحابي ال په وادي عقیق کې وفات شوه خدا اغه زین صحابه را منتقل کو خو په دې نقل کول د میت باندې چاینکار ونکو سپوږی په خبره چا دا سیودي چې دا ولې مدالته ندل تل راړو بکی ته راړو اعلان کې په منس کې فاصله وا نحلیل ملکلی چې کله څوک دفن شو احناف علما وایي نو قبل الدفن که څوک نقل کوي دفن شوی نه نو وای دي کې سباق نشتا الا دفن شوی نه او لا په کچا خخت په لحد کې برابر شوی نه دي نو نقل کوي ما
اکدین مخ کی شنو بازی وی دی یو میل دو په مقدار باندې خیر دی ځکه اکثر بازي قبرستانونو یو میل 2 میل لري وي د کلونا اباز اهل علم وی کو وزر وی نو بیا منتقل کول شي سره ځکه د جابر رضی الله عنه والد صاحب خدغه وخت په احد میدان کې شهید شو خو خړ براتلو نو دا غي د قبر دوړو خطر وا نو شپږ میاشتې پاسې بیا سکړې دا غي لاشه بقی تر وړې مخکې ور وزر نو صحابه د نبی رسول الله په مزاج پویدل چې سوزر نشته نو له مړ منتقل کو اجکل وزر راغې یو زیبانه وبر روانې دي د قبر دوړو خطر را نو که سوزر د وجنا د مړی د فن پسم نقل شي نو د صحابه کرام نقل شوه دي نو بنا بر عذر کس لګي اندازي پوری وشي نو اهل علم لیکلی چې بیا پکې څه نشتا جابر رضی الله عنه شپږ میاشتې پس والد محترم بقی تروڑے او دفن کړي دي ولال قاری رحم الله موي چې مسله کې قول دام ده که ضرورت وي نو نقل کاو که ضرورت نشي سره ګرځه په خبر ورسې دی کنه که څه شری ضرورت ده سو زر ده نو کمړې د یو ځای نه بل ځای ته منتقل شي پکې سنشتا او که سو عذر نشته نو بیا منتقل کول ندی پکار او دی کتاب راځي بڑے چې یو ځای نه بل ځای لوړې پاغي کې تاخير د دفن نازي او د شریعت حکم سره چې زر دفن کا د شریعت حکم دار چې زر دفن کا اوس چې یو ځای نه بل ځای لوړې نو پاغي کې سکیږي تاخير په دفن کې راځي تاخير دا په دفن کې راځي نو دا د مړي د خخول او غ طریقې وی چې د منتقل نکړي شي نو که څه ضرورت شرعیه ده نو دا غي د وجنه ک منتقل شي نو خبره نشتا د ابن عباس رضی الله عنهما روایت ته دی فرمای صلی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم من قبل رأسه ادا یو مسله دا د شریعت بڑے چې په قبر کې دي نو کم طرف نه به راخلي ګوردا مسنونه طریقه ده لکه موږ استاد په علاقو کې عام عرف سره بڑے قبله طرف لکی دي او راوایلی او په لحد کې دي یو طریقه دا دا مذهب حنفی کې یو دا چې مړې بسو کې د قبر د سر طرف لبه کې دي نو دا هغه طرف نه به راواله په خبره پوښوي کنه لکه ګوره دا قبر دی نو دې طرف لبه د مړی کټ کې دي او دا سی به راواله او یو طریقه دا چې دې طرف نه راواله نبی عليه الصلاه والسلام د جانب راس د قبر د سر د طرف نه راواغسته شو او په قبر مبارکه کې خودي شو علماء دام لیکلي چون کې غي په خپل کور کې دفن کول او قبر مبارکه د دیوار سره نو د دې دیوار په ویخ کې چې قبر کني بیا د قبلینا لاش دا په قبر کې نشي کې خودي نو د قبر د سر د طرفنا د الله د حبيب جسد مبارکه صحابه کرام راواغستو او په لحد کې دواړه طریقې سدي په شریعت کې جایز دي او د بعض ائمه یو طریقه راغسته بعض بل راغسته کله سر د طرف نه راخله او په لحد کې دي او کدا سی چې کټ کې دي او د قبر د سر د طرف نه راواله کې دي نو دواړه طریقې دا په شریعت کې درست دي دواړه طریقې دا په شریعت کې درست دي اصحابہ کرام او اعمال هم دا سراغلی علی رضی الله عنه د قبله د طرف نه راواغستو
او په قبر کې کېخو بای صحابه دا سره واغسل چې هغه دغه بل طریقه وسنګ چې تاسو واورئ دا نو دواړه طریقې سړي اکل مسلمانان طریقې زده کی یو خود باز قوم په مزاج کې اسی جنگونه غلي شي لکه زمونږ ملک پارا مسله مولیانو جنگ دي پس دا زمونږ بدنصیبی ده چې په هر شي سره په هر شي جنگ دي کب شی چې مونږ کو نو کا په قران او سنت کې ثابت خو جزئی نو کو مغیل دین نه وایو نه چې یو شی قران او سنت کې دې دین له نو ائمه چې په کوم خبرو باندې عمل کوي دي کې منکرات ني دا ټول د شریعت مطابق کارونه دي نبی علیہ السلام یو مړې د شپیا خبر کې لحد کې وردن نکول نو دی ور وړې شو فاخذ من قبل القبلة هغه مړې د قبلي د طرف نه راواغسته شو وقال رحمك الله ان كنت لأواها تلا للقرآن رواه الترمذي وقال في شرح السنة اسناده ضعيف نبی علیہ السلام یو مړ دفن کولو نو د قبله د طرف نه راواغسوي دی الله دې پتا رحم وکي وایتا کې ډېر عاجزي او د الله ډېر یرا وا د مړی لاش سره د الله حبیب تکلم کوي ان كنت لأواه د اواه غني معنا غانې ته د الله نه ډېر یری دي او اواه دې تم وای چې د الله دې یری نه ډېر اوه کوي او ته ډېر عاجزي کوون کې وي او اواه دې تم وای تا به د الله دې یری نه ډېر جړل او تا به ډېر قران لستو دا حدیث امام ترمذی ذکر کړی دی دا حدیث امام ترمذی وی حدیث حسن دی خو باز نور علماء امام ترمذی دی قول باندې کلام کړي چې نه دی حدیث سندن دا ضعیف دی او دا صحابي سو کو نو تاسو لکه یاد وی یو صحابي واقعا موږ ذکر کړی و ذل بجادین رضی الله تعالی عنہ د الله د حبیب سره غزوه تبوک لاړو تبوک دا الله د حبیب د مدینه منوره نه ټولو کې اوږد سفر دی وې دی اوږد سفر په عمر کې نه کړي دا تقریبا 200 پوری 1000 پوری جوړیږي 1000 کیلومتر پوری د الله حبیب ال ته پړاو وا چولو سور رزی سارو الله د دشمن پزړه کې روب وا چولو نو پدې سفر کې صرف یو صحابي وفات شوه الته د الله د حبیب خیمه او سعودي حکومت یو کمال کړي چې کومځه کې د الله حبیب سناس ته کړي الته مسجد جوړ کړي نو پتبوک کې چې کومځه کې د الله د حبیب خیمه لګېدلې و ناغه جمعه ته جوړ کړي نو می مرته مسجد الخیمه نو داغه سره خوا کې قبرستان دی رستو کو رسیدو دا مسله بوم کو اوس خلق د خپل قبر نه پنجره راتا وای جنگلې که مسلمانان دا سیو کی چې د عام قبرستان نه دیوار او جنگل راتاو کی نوخه خبره ده وګوره دا قبرستان ټول وقف فی کنه یو مسلمان وقف کړي یا خلکو په بیا غسته وقف بقدر ضرورت وی نو تا چې د قبر زیرونی او جنگلی سره د نور مرونی او نو پردې زه دې رونی او هغه دنیا کې رانیول سوچ په مرګ نه پس مم په قبر زیرونی او د جنگلی منگلی جوړول لري پکار دې کې خامخا د قبر نه بازي پکې سیوا زیرونی سي چې دې سره به موږ خپلوان دفن کو نو وقف شی باندې قبضه کول دې کې دا نقصانات رالل دا صحابي ذل بجادین رضی الله عنه اداغه واقعیت تاسو جمعه کې ماشاءالله تفصیلا اوریدلې اوسم د دې صحابي قبر د پدغه قبرستان کې او د الله حبيب په خپل لحد لدی ورکوس کو او دا سه او فرمایل رحمک الله
ان كنت لأواها تلا للقرآن وی الله دې پتا رحم کتاب ډېر جړل اتا ډېر قرآن لستو اپ خپل مبارک لاسوی لحت ورکوس کو وګوره که ضرورت راشي د شپې دفن دې روز ګډي وی نشتا خو سرنا تنظیم کولې شي د الله حبیب علیه السلام ته دیو بل کړې شو ځکه صحابي د شپې دفن کولو نو کرانال ضرورت راغې یرا قبر کې تیار ده نشي کولې یو خوسي بعض خلک لاټي نوړي رواجن د قبر سره د جنازې سره اور وړل دینه من راغلي لکه رسو احادیث لکور رسیدو جنازې سره به اور نوړي ضرورت نشته لاټین دیولې بل کړي او که ضرورتي اد لاټین او د بیټري ضرورت وی تیار ده او سم مسلمانان درنا تنظیم کوي چې مړې د شپې کله دفن کوي ور الله رسول د شپې هم دفن کړي دي د شپې هم دفن کړي اسوک چې دفن کوي نو دې بدا طریقہ وای اے بسم الله وعلى ملت رسول الله ایو روایت کې دا سم راغلی وعلى سنت رسول الله مړ چې خبر کې دین سب وای بسم الله وعلى ملت رسول الله یا وعلى سنت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دی بارکه د مسند احمد او د ترمذی او د ابن ماجه حدیث راغله نه دارنګي نبی علیہ السلام یو درې لپی قبر ته وروا چولې او ی ورسره دا موي د قران آیات منها خلقناکم یو لپی د لحد جوړې دونه پس وروا چولا او هغه خار سره وی الله وی منها خلقناکم د دې خاور من ابتدا کې پیدا کړی وفيها نعيدكم بیا به مو دې خار کې واپس کو د دوی مل په سره بیا وفيها نعيدكم وي ادره مل په چور چولوي فرمایل ومنها نخرجكم تارة اخرى ادین بمو بیا رو باسو د دوی مشپلې سرام نو د مړي په قبر کې د الله د پاره کنستل دا ډېر لوی اجر او ثواب دی ډېر لوی اجر او ثواب دی یو حدیث چې سندن ضعیف دی ابو امامه رضی الله عنه وای و یو سړی وفات شو اس نیکی نه وکړي اے وفات شو خو نیکی صرف یو درې لپی دیو مسلمان په لحد کې ورچولې فغفرت له ذنوبه په دې درو لپو الله ټول ګناهونه معاف کړل اگر چې حدیث کې سندن سره کلام دی نور یو نیکی نه وا خود الله داغه د مغفرت او د ګناهونو د پاره د غدرې لپی سبب جوړ کو او هغه په دې باندې وبخلو وګوره د قبر د پوخولو نه من راغلی پدی بلی کل نشی کېده نه په د مړی نوم لیکا م په تاریخ لیکا حدیث ترمذی شریف دی جابر رضی الله عنه وی نبی علیہ السلام منع کړی د قبرونو د پخېدونه و ان یكتب علیها دینه منع کړی سلیکل به نه کې چتا یو تختای راړه یو بورډ راړو باغې د مړی لیکلو کل څوک د قران آیاتونه لیکي ورته سيزونه کله رو غرزي یو ځل یو کسر له خبره کوله وی چا په قبر قران شریف لیکل کړي ګورځنی وخت په ویرا ما وکړو نو ګور دې لپاره سبب ته جوړ شوې په قبر قران شریف ملیکا هغه باندې نو ملیکا د دین من راغلی دا که صدا سے نه خدي کی خو لکه مون کانه کیدو لکه رستو براشي خپل قبر نه چې سوګزي ایریږي نشي ولا نه چې بیا هېریږي عام قبرستان ملاقات لم تلل سنت طریقہ دا
بیا د خپلوانو سره خو ډېر اثرات دي، دا مې والده ده، دا مې والد دی، دا مې بچی دی، دا مې ښځه ده، دا نو دې سره ډېر اثرات وي چې عبرت سړی حاصل کی چې زبم دې ځای له راځم درنګ دی او که سات دی. نو په قبر سلیکل میکل که د مړي نوم وي دا پې نه دي پکار، بلکې دا الفاظ هم راغلي او یزاد علیه قبر نه چې کومه خار روتې بس دغه عمره دی وي اپکار دی چې لیش عمره وي. نو موږ دومره خاره جوړه کو دومره ټوپکې د قبر نه جوړ شي، بعض یونه کې کاڼي ماڼي خي د بعضې ځای خټه داسې ده چې د سیمټو په شان کار کوي. تاسو به داسې علاقې لیدلي که نه سیمټ ختم شي خو د هغه ځای خټه نه ختمي، د بعضې علاقو داسې خټه ده نو هغې خټه باندې قبر لیو کی نو هغه سل کالم څه نه کېږي. د دې خدا سے مسله نه ګور قبرستان کې ځای نه ختمېږي خو که چا د سنتو خیال وساتلو. د بقیع قبرستان دی مدینه منوره نو روزانه پکې کله سونه خلق دفن کی ځکه هر مز پسې جنازه پنځل لسدیار لسکم او زیات او شل دا مړی وي ځکه مدینه منوره ډېر لوی ښار دی. ادانیز دی کلیم راړي حاجیان او معتمرین هم پکې وي نو درځي به یو سل کسان پکې دفن کیږي خو ځکه نه ختمېږي یو طرف له شروع کی نو د هغې تاریخ حکومت لیکلی نو چې هغه خلک خاورې شي نو په عزت احترام د هغې غاډو کی یو طرف لکی بیا هغه بل طرف باندې شروع کی او دا بند کی. زمونږ قبرستانونو کې مونږ داسې پوخ قبر جوړ کو چې 200 کال هغه څه کېږي نه نو چې یو څو ورځې تېرېږي قبرستان کې ځای نه یو څو ورځې چې تېرېږي نو قبرستان کې ځای نه نو یو خو مو حرام کار وکړو اوس خو په قبر په خولو زرګونه روپۍ لګي وردا عباس او د الله او د رسول په مخالفت کې ولګي دي کتا د قبر د په خولو د پیسې راغستې وي ادا دې په یو مدرسه او مسجد او یو کونډي یتیم او غریب له ورکړې وي ادا دې ثواب د خپل بیبي او خپل خاون او خپل پلار او مور ته بخلې وي نو هغه خیر او کدا خیر دی خو موږ د مړي سره د خیر کار نه کوو نو په خول د قبر داغه بس یو لیش پکار دی یو لیش دی یو لیش قبر دی زیات نه زیات بس دومره خار دی چې څومره د قبر نه راوتی پر سره بخوا کې کنجان نه جوړه بل قبر باندې یو په لوګ دی ځنی وګور چې د مړی څومره قد دی نو نه بخپو طرف له قبر وګ دی نه با سر طرف له قبر وګ دی ان به د پاسه دومره غټه بلکې چې څومره اندازه ده نو هغه عمر قبر دې جوړ کړی شي دا زما عزت مندو د شریعت حکم دی او دې مطابق چې موږ تاسو کارونه وکړو. عثمان ابن مظعون رضی الله عنه په مهاجرینو کې اول سړی دی چې مدینه منوره کې وفات شوه لوی جلیل القدر صحابي نبی علیہ السلام جنازې ته راغلو او دې قتلم دې او خپل کړم دې دا صحابي څه کړي صحابي وای ماو قتل چې رسول الله د سترګو مبارک نوخ کې وبې دي او د عثمان ابن مظعون فلاش را ورځي دي دا یو مسله موږ بل د جګړو دي وای مړې به ګوره کنه به ګوره بس پرزوري دی به ها بھائی اصل کې مسله دا څه ده چې کوم شی تاخير په دفن کې جوړيږي نو تاخير مکه او واقع د مړي قتل سناروا نه ور مثال په تور تا وي چې 2 غنټې کې قبر کنهسته شي او موږ به کفن او غسل نزان فارغ کو نو تا 2 غنټې ټیم ورکو نیمه غنټه مخ کې مړې وباسا کسو کې ګوري او به ګوري کسو کې ګوري او به ګوري او کته دا سوي چې مثال په تور هغه کې تاخير په دفن او جنازې کې راځي لکه خلک په قطار کې ولاړی وای صبر وکي چې دې مګوري دې مګوري اعلان کې مخ کې نه ټیم نه ورکړي په خبره خو مې پويږي کنه ها یو مخ کې نه ټیم نه ورکړي نو چې تاخير په دفن په راځي به قتل نه دي ورن رسول الله عليه السلام سکړي مړې قتل ابو بکر رضی الله عنه راغ نبی عليه السلام لاش مبارک او کتو بدن مبارک اپ تندی خپل کو ورته الله حبیب وکړ
دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام راغ عثمان ابن مظعون رضی الله عنه خپل کو بیا یو کس وی دغه مخامخ کانه پروت دی وی دا لګراړه کستاسو خیالي موږ د مړي د سر خبر له وکانه کیدو وې د دې دا دلیل له ناکس پاسې دو خورو پروچتول نشو نو نبی علیہ السلام را پاسې دو امټي ولو والي صحابي وې ته به چې زی اوسم د مټو سپینوالي لګورم بټي ورته والي لکه موږ 10 لسنګ مټي وو او د الله حبیب غکان روچت کو د قبر د سر سره کېخو وی پدې بد د خپل رور دا قبر پیژنه نو لیکلو له ضرورت نشتا بورډ له ضرورت نشتا د الله حبیب وی اعلم بها قبر اخي زبدی باندې د خپل رشتہ دار دا قبر پیژنم او دفن کوم بچ سوک زما په اهل بیت او رشتہ دارو کې وفات کی اب دې قبر سره خوا کې دفن کوم رواه ابو داود دې حدیث روایت کړي امام ابو داود رحمه الله د الله د حبیب قبرونم دغه شانو قاسم ابن محمد رحم الله د مدینه منوره په فقهای سبعو کې ده دراغ خپل ترور ته وی عائشہ بی رضی الله عنها ته وی مورې ما ته د نبی علیہ السلام قبر لګو خیا روزه شریفه چون کې د دې په کور کې وا د اجازت نه بغیر څوک نشو لاته او دای د مرګرو نو ما ته قبرونه سرګن کله خو د زمکه نو چتو نه د زمکه سره بالکل پیوسو او باغې باندې سره خاورا د بازي خړونو چولې شوی وا بازي کانی پی چولې شوی تاسو مخ کې واردل په خبر باندې چې یو لیشوي دا سکانی پی کې خودل چې د اخرت او نه تختی دام په سنتو کې ثابت دي رواه ابو داود ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے وَيْكَسْرُ عَزْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا د مړي اډو کې ماتول داسې ګناه ده لکه ژوندۍ د جړو کې ماته رواه مالک و ابو داود و ابن ماجه اے د مړي اډو کې ماتول څنګه ګناه ده لکه الله به سبا په دی اور ور کوي د مړي اډو کې بم نه ماته بلکې په عزت احترام د قبر یو طرف لکا ابل مسلمان ور سره دفن کا بل مسلمان سو کا دیو جن مړي باندې ډاکټرای چل نشته کې ته چلو نه پنور سز دکا د شریعت مخالفت باندې چل سره کی اګه دې زده کو زده کو کدا ټول دنیا ډاکټران چې چا یو سکند زندگی سیوا شتا سره بلکې څومره چې ډاکټران سیوا کیږي بیماری سیوا کیږي اب یاد اوس زمانه خورهم کرم ختم د پخوا بدا سے اتباو چې اب یاد قرآن حافظ ټول شپه به نفل کول چې الله کساری سوک دوايي ل راضي خې کې اوس ټول شپه دعا کوي چې وای خکې ما چې بیا را راضي په کې په خبره باندې ادم یو مرګره ډېر ډاکټر سے والله رب العزت نے ول بخنو کې ډېر خدمات کړي ډاکټر رحمان الدین نومو داغه وکړ نه کلم مرګور له روټایو کنه زموږ یو مرګره هغه ور سره خوش طبيعتي کوله وی دعا درلوب نشو کوله کوایو چې پکار کې خیر برکت الله واچي خو به خلک بیماران کیږي ډېر هغه ور سره خوش طبيعتي د وجنه داوي وی روټای خو مو غړ غتاله خو موږ دعا نشو کوله کوسوایو چې الله بیماران ډېر کې شلو کسانو له خیره شو یو لپاره دعا شو نو د مړي باندې بچلب نزدک دا د لوب شی نه د اډو کې ماتول سید العالمین وای لکه د ژوندۍ انسان اډو کې ماتول دي نو دې ترتیب باندې نبی علیہ الصلات والسلام مونږ او تاسو ته زما عزت مندو طریقه خولې چې مړي په دې طریقې باندې دفن کو او دام د الله حبیب علیہ الصلات والسلام فرمایلی دي چې مړ ډېری ساروي ما مړ سره د مړي سهارول په شریعت کې نشتا دا موږ د مشران رشتہ دار پوهه خلک وي چې مړ دفن شي نو نیم غم شي نیم غم ختم شي
بلدا سره ګوره چې څوک مړ کیږي دوه حالات دي څوک الله بخلې لکه موږ د مسلمانانو مبارک ټول خو ګمان کو چې دا به الله ټول بخلي د جیوی بخلو بدل د قبر کې جنت ته ردی په لګوي چې خپلار مړ شو او هغه الله جنت ور کړې دي سار کړې ور سره ظلم کو کوي نو کو تاسو لواب لکه خطیار روړی پرتا دا استاد پلار خوګه د غتی ول نه پریزي او یو پیزه غنټي دي سار کو زیاته دی کو ور سره د درهم معاملې وکا بیا بعضی موسمونو کې داسي چې مړې شي نبی کریم علیه السلام بعض اوقاتو کې ګوره داسي شوی بدر جنگ ته نبی علیہ السلام لو لور بی بی بیمار وا نو عثمان رضی الله عنه توي چې تم لاړ شي او زم لاړ شم دا غریبا مهاجر یو د دې وسوب د بیماری منډه ترړې وای وی طالب د بدری صحابي عمر اجری زما نو عثمان رضی الله عنه نو لور بی بی وفات شو د الله حبیب پشپیته میلا کې بدر کې خدای پوری لور بی بی سارا کړي نه چې دمر رحمت للعالمین په جنازو کې الته نذیر رولې ګلو چې لاړ شه مدینه والا ول زیر ورک چې مونږ په کافر غالب شوي ناغه استاد چې مدینه منوره لراغه دا الله د حبیب د لور بی بی جنازه شوي او خاورې په وړې دي او رسول الله کوم ځای کې دی دیو جنا دا یو مسله ده پرون سمرګور لما دعا کې دا شوې پای مسلمانان بل ته ملاويږي او بل سره محمد علی جوهر رحمه الله پاغ علماء کې د چې د تحریک آزادۍ د پاره منډ ترړې والی او د بر صغیر نه د برتانی انګريزان نو د بیبي وفات شو مرګ دې په جیل کې عمر ګور ورته وی چې ته ګور درخواست ورکا نو انګريز بدر ته د جنازې او د دفن اجازه تو کی بیا براشه کنا نو محمد علی جوهر رحم الله دا غدور په لوی علماء کې هغه ورته وی ک بیبي می دلته ونکا تا کنه محشر کې به وګورم خو انګريز لټی ته خبره نکو سپوږوي دې ګور تاریخ باز خبره داسې محفوظ وساتي وی کدلته می خزو نلید بیبي نو میدان د محشر کې به ملاقات وکړو خو انګريز او فرنګي لټی ته خبره نکو دا الله بندګانو د الله حکم پوره کول دي د الله حکم پوره کول دي د شریعت دا حکم د زما عزت مندو د الله حبيب د بازي لونو قبر په جنازه کې شامل او انس رضی الله عنه وي مونږ حاضر شو د نبی عليه السلام لور مبارک دفن کېدا رسول الله علیه السلام د خپل لور د قبر په غاړه ناشته فرئت عینه تدمعان ما وکتل چسترګو مبارک نو اوخ کې روانه ورچ چغنی جړانی ځان ټکول نی نو د اوخ کو به دو جړا رسول الله علیه السلام کړي دا وی ام کلثوم رضی الله عنها وا رقیہ بی بی چې وفات کېده نو د الله حبیب په بدر کې داغه د جنازه کې نیولی دا خود دفن شو او به دوی ملور و ام کلثوم رضی الله عنها نو دا د الله حبیب داغه د قبر په غاړه ناستو او د سترګو مبارکونه اوخ کې بهې دي سترګو مبارکونه اوخ کې بهې دي نظم عزت مند دا د قبر غ مسائل لی دا په موږ تاسو ټول دا حال را روان دي چې یو سنت طریقې موږ تاسو زما عزت مند لحاظ کو عمرو بن العاص رضی الله عنه وفات کېدو د مسلم شریف حدیث ته او دې کې زمونږ په دې موضوع کې دا خبرم دا غ صحابي دې چې نامه سره فتح کړي نجم ننم چې په مصر کې څومره جمعهتون دي او څومره مدرسې دي ټول ثواب چاته ملاويږي دا سه خلقو چې د مټو نه دا خارونه وتی د دې چې وفات کېدو مسلم شریفو کې حدیث ته بچي او خلق ټول موجود دي دایله شاکړې دیوار له مخکړه جاړي اب چې ول مینت کوي چې ګوره دا خلق راغلي دای طرف متوجي شه
پډېرو مینتونو ځان طرف له متوجه کو نو صحابي ورته وای بچیا زما د زندګۍ 3 دورونه په ما تیر شو یو دور هغه چې کافر او موپدی تمنا ګرځیدم چې کوم ځای کې به نبی رسول الله مومم چې شهید کم وای کداغه وخت کې مرګ راغله پکې شک نو چې جهنم می زیو دوی مغه دور چې زرالم ایمان می راړو نو د الله حبیب چا چې ایمان راړوي به داخل از داسې کو بل صحابي و پکې خو دې ته به بیعت وي نو د الله حبیب لاس راړوان دي کو بیعت کولو نو ما لاس راغون کو یو لته بیعت نه کیسه ما وی ز بیعت کوم خو خبره شرط کو ما ډېر غړ وړ ژوندۍ تیر کړې دا د صحابه عاجزي وا زب بیعت لكم چې الله ما ته زما ګناهونه معاف کړي د الله حبیب ورته درې خبرې وکي وی تعالی پته نشي چې یو سړی مسلمان شي مخکار څخه ختم ګناهونه د اسلام سره حقوق الله او حقوق العباد ګناهونه ټول معاف شي اچھا چې حج کو نو حقوق العباد ورته نه معاف کیږي حقوق الله ورته ټول معاف شول او چا چې هجرت کو نو هجرت سره حقوق العباد نه معاف کیږي او حقوق الله معاف شول نو دې ورته ما بیعت کو وی کداغه وخت کې مړ وکنه نو شک پکې نو چې جنت ل مطلب وی بچي ما ایمان راړو د الله د حبيب محبت سره کې الله کې خو او کمال نن وی چې ما ته د الله د حبيب د صورت ذکر وکا چې پوزه مبارک ادا سی واسترګي ادا سی وی زنه شم کوله تا دومره عظمت شمو پټه کوسترګو نشول کته الله دومره عظمت خپل پیغمبر ته ورکړو وی مونږ پټه کوسترګو نشول کته وی راغی نه پس د الله حبیب لاړو موږ له دنیا کې مشرعه گورنرۍ ملاو شوې دا چې تاسو لمه شاکړي او جاړم دا پدې ژوند جاړ دا د صحابه او شان دي چې په خپل حال جوړ وګ دعا کې دا ډېر دردناک بچی ته وای چې کله زمړ شم نو ما سره به ویرګره خزانه پرېږي کم چې دا ویر کوي چغي وای ستاینه وای ځان ټکای ویخت شو کوي جامش نه دا به ما سره نه پرېږي اکله می چې دفن کای دا چې د اخر را باندې لیک په آسان را واړوي اذن کده شروع بچی ورته تکیا والے ورته وی لګ می خاورو کې کېناوه نو دا غوته د شهادت دا چې په خپل کې ونی و وای را بسو حکومت چې دکړي ما یو نه منلې جولای می د عیبونو نه ډکا را روانه صرف یو شیشتا چې زه گواهی کوم چې الله اله الا الله وان محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا بچی ته وصیت کړي وای چې کله ما دفن کې نو زما د قبر نګیر چاپیر دومره کې نه رشتہ دار وته وای چې یو اوخ ذبح شي او دا غي غوخه تقسیم شي زیو نوی کور تر غلې اوس ما ته نکیر او منکر راځي چې زه بس جواب ورکوم د مسلم شریف حدیث ته علماء لیکلي دا مستحب دي چې قبر سره سره سوشي اوس رواجونو مونږ دی په لګورا د خپل مړې څوک د رواج د وجه نه لامبې د لوي ته اجره کې نه څوک راغې که څوک را نه غې د خلک صحیح کوي مړې ون لامبولو پر دو خلکو لامبولو بیا الته جنازه شوې به دعا کیږي پلانې دلته ناغه دې بس دعا لکې ناسو په قبرستان کې تعزیت ناروا ده نو دې نارواو لکې ناسو د خپل مړي دفن ته شو آتے پاتې شو بیا د سره دا غم د جبای خلک راغلی چا او خوړه او چا اوس کلا هغه سړی اډو د سره را غواړه مچ په غم کې امتحان روټي او چې او خوراکونه غواړي نو دا سنتم پاتې شو د خپل مړي سره څوک دور نه چې زره برم نکینی بلکې رشتہ دار د غیر رشتہ دارو نمخ کې راغلي الله دې زموږ استاد ټول اعمال د خپل حبيب د سنت طریقې مطابق کی الله زموږ د ټولو خاتمه په ایمان کې الله مونږ تا او زموږ والدین او تا استادانو ته امرو ژوندو ته واړه او لوی ګناهونه معاف کړي الله ترنن رضی پورې څومره مسلمانان وفات شوي تو ور سره د رحم او د کرم معاملو کې الله زموږ د ټولو دینی دنیوي حاجتونه تر سره کې او زموږ د ټولو دینی دنیوي پریشانای ختم کې الله د هر قسمه آفتونو مصیبتونو عذابونو نمونږ او ټول امت الله په امن او امان کې وساتي
الله زمونږ او د ټول امت حیا او پرده او ساتي او د دواړو جهانو د شرمندګونو مولا په امان کې الله سمره بیماران کورونو هسپتالونو کې دي تو ورته شفاء کامله عاجله ور نصیب کړي ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب